یو بادشاہ تا یو نوے مسلمان راغے، مخی ہندو مسلمان نو، تازہ اسلامی قبول کرو. چاورتوی بادشاہ تا دا مسلمانانو ورشا، بادشاہ تا ہوا ز سید ما دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اولادیم. مسلمانان دا پاچایان او دا سیدان اوڑیر قدر کئی. دروغ ورطا ہوا ہے دے بادشاہ تورغے ورطوی سیب ز سید ما دا اللہ دا پیغمبر اولادیم. اگا ورطا پورتا شو سینے سرے ونیوا، زما دا پیغمبر اولادے بیزان سرکینو دا غیر قدر اوکا احترام اوکا. آخر کے ورطوی زم غارم چی دا اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بچی و خدمتو کم. باچا صاحب کدی خوخائی زو در تخپل لور در کم. بادشاہ ور تخپل لور مرکلا زوی پیدا شو. مخکینی وزیران دیر خیار وزیر را روان دے سار دا بادشاہ دربار تا. دا بادشاہ دا دیزم بچے لگیا دے خراب و ابو کی گتی وہی. دختی پغاڑا ناستے کم نجسی ابو چی دی اگے کی گتی وار دی چولی دو ویدا سید ندے. دی دا بادشاہ زم بادشاہ تا دروغ ویلی دی. دا رسول اللہ مبارک اولادا پاک خلق دا غوی کارون و کردار و اخلاق پاکی. بادشاہ تراغے ورطوی بادشاہ سے دی زم در تا دروغ ویلی دی دا سید ندے. ورطوی نا سید تے وی ندے. وی بادشاہ سے کدا سیدی دا تبقو آئی جی صبح دا بادشاہ دربار ترازی نپزمری بسور رازی. زمری بانی بسور او بادشاہ دربار تبرازی کرا نغل سید نے. بادشاہ دا خپل زمرہ اغختا ورطری وزیر دربان اعتراض کرے دا سید ندے. اعتراض حل طریقہ دا زوما چی سار رازی دفتر تا نزمری بانے بسوری گی او بیا برا اگا ورطوی خس ہے زورکی وی چی زمو سید نہیں با. مشران وی کشیر نو گیری دیوی یا خدایا زخو گیر شم. ما خستن حیران دے او جاری او پا جڑا جڑا کی نا وقت ویدشو. خوب کے ورطا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم راو ورطوی ولی خفائی ولی جاڑی ورطا فرمائی قربان ز سید نوما ستا اولادا کی نوما خو پا دروغ میں ستا دی اولادی قطار کے زان راوستے. اس گیر سنا اس راتا بادشاہ وی پزمری بسور رازی نو قربان دا طاقت ما کی نشتا. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مرتو فرمائل زا آغا سوک یما چی سوک ما تزان پا دروغ منصوب کی لے پرے گدم. زا آغا سوک یم چی سوک ما تا پا دروغ ازان منصوب کی لے پرے گدم. مخفا کیے گا سار تی راپورتا شیو دا دروازین اوزی زمرے بولاری پیسور شو دا بادشاہ دربار تلاش. سار چی سڑے راپورتا شی یقیناً زمرے ولاو دے پی دا بادشاہ دربار تصور را گا. منگو تاسو دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا محبت پا قطار کی زان دراولے. سوک پا دروغ امراغلی اللہ نے خراب آئی. اللہ شکر ادا کی بیا دی دور الفتن کی. زمان مدرسہ کی ابل ورز مشورہ کی دا مولود شریف پکو. زمان مدرسہ کی ہم دیر مریضان غریبانان دیر مشورہ کی دا زم پکی ناستا یو پکیوی سزرورت میلاد شریف تا سبقون پی قضا کوا.
مولود شریف یو مستحب دی یا مباح دی یا مکروه دی او درس فرض دی نو درس پرېږدئ فرض او مولود شریف کوئ ما خو هغه ته څه ونه وې او ما زړه کې وي چې چا د رسول الله مبارک د محبت لاره پرېښې ده هغه به مسلې هم ټولې غلطې کوي درس کله فرض ده څلېرې ساعته ژوند تېرول د مسلمان د شریعت موافق د دې زده کړه فرض ده دا چې موږ کم درس کوو دا سنت یا مستحب دی کله فرض ما وی ګوره دی د دې قطار نه ووتو نو مسله م غلطه کوي بل پکې وي هغه ډېر مریض و نو هغه وی چې یاره دا خو فضول خرشي ده او دا خو نه دی پکار دا پکار دا دی د دستاربندۍ سره یو ځای شي ښکاره یې نه وي چې مولود شریف دې نه کېږي ځکه هلته زه ناست وم ورسره یې ختم بیا غاړې او پیسکې ورته والې دا د الله په فضل کېږي سره د علم الله د دې قطار نه ویستې تاسو بختور خلک یې چې عوام یې یو الله په دې قطار کې راوستي بیا بختور خلک په دې تاسو اوس کامل شوئ امام مو الحمدلله مناظر هم دی او حنفی هم دی صحیح مسلک و علام دی اوس وروره څوک درته نشي ټینګېدلی خو بېکارتوب ونه کوي د دې مجلس تعلق د رسول الله مبارک سره دی چې موضوع رانه خرابه نشي دومره علماو مخې ته خبرې کول یقینا ما ته ځان بد ښکاري خو دا د دوی حسن ځوان دی نو یوه خبره به درته پکې وکړم د رسول الله مبارک کمالات ډیر دي زمونږ په وس کې نشته چې کمال یې بیانوي نن به درته یو ووایم د رسول الله مبارک خوله مبارکه څنګه وه او کمال پکې کوم و زمونږ او ستاسو د خولو غوندې کمال یو که جدا نو د الله د نبي خوله مبارکه څنګه وه او کمال یې څنګه و خبرې څنګه وي رسول الله مبارک د خولې متعلق علما څلور باب دي رسول الله مبارک شونډې مبارکې غاښونه مبارکې ژبه مبارکې لاړې مبارک خبرې مبارک یو زنانه قصه کوي وی زما درې بنې وې درې بنې زه څلورم وم موږ به کوشش کوو چې داسې یو خوشبویي استعمال کړو چې موږ د خپل خاوند او میړه ته محبوب شو هر یو کوشش کوو زمونږ د میړه د خاوند خوشبویي نه استعمالوله خو داسې خوشبویي به ترې راتله چې داسې خوشبویي موږ پیدا نه ما ورته یو ورځ وې چې موږ خوشبویانې استعمالو خو زمونږ د خوشبویي څومره قیمتي چې استعمال کو ستا د خوشبویۍ نه لاندې دا ته کوم عطر استعمالې راته وی عطر نه استعمالوم زما په دې وجود دانې ختلې سرې دانې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تلا قربان په بدن مې سرې دانې ختلې دي نه ښه کېږي رسول الله مبارک راته وفرمیل قمیص وباسه قمیص مې وویسته راته وی د خپل بدن عورت باندې ټوټه واچوه وانچوله او نبي علیه سلام لاړې مبارکې راپورته کړې زما په دې دانو باندې ومږلې فورا ښې شوې د هغه لاړو اثر دا و چې زه څومره غسل وکړم زما بدن کې مقه خوشبویي پرته ده چې کوم د رسول الله مبارک د لاړو مبارکو د وجې نه لګېدلې ده نو زه عطر نه استعمالوم خو زما بدن خوشبویه دی د الله د نبي د خولې مبارکې د لاړو د برکت یو صحابیه ده عمیره بنت مسعود رضی الله تعالی عنها نوم هغه رسول الله مبارک زما میلمه و ما وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراشه یو طعام تیار کا کور کې را سره وچه غوښه وه د دې حدیث ته دا معلومیږي چې دا غوښه وچول د مخکې نه را روان وچه غوښه را سره وه
او رسول الله مبارک ته مې دا پخه کړه که فکر مو کړی و چې غوښه بیا هم کلکه وي که څومره هم پخه شي وی نبی علیه صلات وسلام وچه غوښه راپورته کړه او خولې مبارکه باندې وشکوله سنت دا ده چې غوښه به د هډوکې نه په خوله باندې شي ډېر ماشومان او بچي ناستو رسول الله مبارک ته هغه خپلې خولې مبارکې د غوښې نه لږ لږ په دې ماشومانو تقسیم کړه وی د هر بچي د خولې نه د مشکو بوی روان شو هغوی ځوانان هم شو سپین ږیري هم شو خو د خولې نه یې خوشبویي ورکه نه شوه دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې برکت یو صحابي دی حارثه ابن سراقه الانصاري رضی الله تعالی عنهم دا د بدر په غزا کې شهید شو د بدر په غزا کې شهید شو نو مور یې راغله او خور یې راغله رسول الله مبارک ته صلی الله علیه وسلم ته ورته وی مور یې ورته وی د الله پیغمبره زما بچه حارثه ابن سراقه که جهنم ته لاړي ما ته ووایه چې زه ورپسې وژاړم تر مرګه پورې او که جنت ته لاړي هم ما ته ووایه رسول الله مبارک ورته وفرمیل هو د حارثه مورې رسول الله مبارک صلی الله علیه ای د حارثه مورې رسول الله مبارک ورته وفرمیل ای د حارثه مورې الله سره ډېر جنتونه دي ستا بچی حارثه ته اعلی جنت جنت الفردوس ورکړی هغه ډېره خوشحاله شوه او وایي بختن بختن یا حارثتو ای زما بچی حارثه مبارک دې شه مبارک دې شه واه واه څومره ښایسته جنت الله درکړ بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وی اوبه راوړئ دا دواړه ډېر غمجن وو اوبه یې راوړې نبي علیه صلات وسلام خوله پکې کنګال کړه خوله کې اوبه واچولې بې په هغه لوښي کې واچوه دې د حارثه مور ته وایي د دې نه وچیکه د هغې خور ته وایي د دې نه اوبه وچیکه اوبه یې چې کله وچیکلې ورته ویې د دې نه لږې اوبه راواخله په دې سینه یې موشینده اوبه یې چې په سینه وشیندلې ټوله مدینه منوره کې خوشحاله زنانه خوشحاله بیبیانې د دې دواړو نه نه وي خلکو به د خوشحالۍ مثال کې د حارثه ابن سراقه د مور مثال پیش کو دا د رسول الله مبارک د خولې مبارکې برکت و چې هغه تمام غمونه تیر کړه او په خوشحالۍ ولا بدل کړي رسول الله مبارک یو صحابي دی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله مبارک کاتب دی حضرت ابو هریرہ سے فرمائی زمانہ په احادیثو کې زیات یادون کې د حدیثو نشتا غیر د عبدالله ابن عمر ځکه کان یکتب ولا اکتب هغه به لیکل ورتلو او ما لیکل نشو کولی عبدالله ابن عمر سے بد رسول الله مبارک خبری لیکلی چې زه حق الفاظ دکم چې کوم د الله د پیغمبر دی قریش ورته غصه شو ورته وی لا تکتب انه بشر ويغضب ته دا لیکل مه کوه دی خو بشر دی غصه کیږي د غصې والا الفاظ به ولیکي هغه لیکل بند کړه رسول الله مبارک ورته وفرمیل عبدالله ته خو لیکل نه کې وی قربان خلکو راته وی چې رسول الله مبارک بشر دی غلطیږم غصه کیږم د غصې حالت کې خو سړی ښه الفاظ نه وایي رسول الله مبارک راته وفرمیل یا عبدالله ابن عمر اکتب عبدالله ابن عمر لیکل کوا والله نفسی بیده قسم می ده پا اغذاتی چې زما روح داغه په قدرت کې ده ما یخرج منه الا حق زما د خولې نه نوځي مګر حق خبره که زه غصه مې زما د خولې نه ناحقه خبره نوځي ته لیکل کوه لیکل درنه پاتې نشي رسول الله مبارک مشکات شریف روایت ته یوې بیبي ورته دعوت کړم مړی شوی
یا ورته بیبي دعوت وکړ. مشکات چې کوم روایت دی نالته داعی امرأته راغله، کومه سړی چې مړو د هغه ښځې رسول الله مبارک ته دعوت کړو. نو دا زمونږ د دې احنافو د اولې ورځې د خیرات مستدل دی. خو د سنن ابي داود ډېرې نسخې دي. مونږ او تاسو سره چې کومه نسخه ده هغې ته لوګي والا نسخه وایي، دې کې ضمیر نشته، داعی امرأتن دی. خو مشکات مولانا صاحب چې کومې نسخې نه نقل کړی هغې کې ضمیر شته، داعی امرأته دی. بذل المجهود والا وایي کله ما د سنن ابي داود شرحه لیکله دغه وخت کې ما سره 15 نسخې موجودې وې. نو دې نسخه کې نشته بله کې شته. بهرحال سړی وفات شوی او د هغې ښځې رسول الله مبارک ته دعوت وکړم. نبي علیه السلام راغی، هغې ورته پسه حلال کړه. نبي علیه الصلاة والسلام غوښه مبارکه راپورته کړه، خوله کې یې واچوله او اړولی را اړولی، نه یې تېروله. وی قربان ولې نه خورې؟ وی دغه مال چې دی دغه پسه د مالک د اجازت نه غیر حلال شوی دی. زما خولې دا معلوم کړ. اکې معلوماتو کومقسې وه. دا ښځه تلې وه همساینې پسه واغسته په روپیو او مالک یې نه و. وی زه چې مالک دې راشي بیا به پیسې ورکړم. د مالک د اجازت نه غیر حلال کړم. د رسول الله مبارک ته خولې کمال دا دی چې کم مال بی اجازت حلال شوی هغې هم خولې مبارکې معلوم. مسند بزهر کی د حسنین واقع حضرت ابو هریره سے لیکلی ده. حضرت ابو هریره سے فرمائی رسول الله مبارک سره زه مدینې منورې نه باندې ووتم چې ګوري حسنین را روان دي. حسن امام حسن رضی الله تعالی عنہ، امام حسین رضی او جاری رسول الله مبارک فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته فرمایل ولی جاری؟ وی قربان تگی دی اوبه نشته. نبی علیہ السلام امام حسن صاحب راونیوه، سینې پورې نږدې کړ، بیا ورته خپله ژبه مبارکه راوویسته او د امام حسن صاحب خولې کې داخله کړه. هغه غلی شو. بیا امام حسین رضی الله تعالی عنہ سره دا کار وکړ. رسول الله مبارک ورته وفرمیل اوبه غواړئ؟ وی نه. وی قربان سیراب. نبی علیہ السلام د ژبې مبارکې کمال دا و چې هغې سیراب. دغه رنګ امام بیهقي رحمه الله، امام بیهقي رحمه الله قصه لیکلې ده د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د یو یهودي غلام و. کیسې اوږده ده، تا خپل مقصد ته رسول الله مبارک ورته وفرمیل مولا ته دې ووایه چې تا مکاتب کی. مکاتب دې ته وایي چې مولا غلام ته وایي دومره روپۍ راوړه زه به دې آزاد. هغه ورته وایي ما مکاتب کا. وی دوه شرطونه دي، یو دا دی چې زما دومره ځمکه ده دې کې کجورې وکره چې دا کجورې میوې ته ورسېږي نو ته به آزاد. دویم 40 اوقیې سره زر به راوړې. دا ډېر سره زر. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته راغی، وی مولا درته څه وویې؟ وی دا دوه شرطونه یې راباندې ولګول. رسول الله مبارک عمر فاروق صاحب ځان سره کړ، د هغه چې څومره ځمکه وه هلته یې کجورې ښخې کړې. سبا دا وخت بعض علما وایي کال دا وخت، حالانکې د کجورو ډېر وخت دي. یو کال بعد هغه کجورې میوې چې وې په ثمر ورسېدې بغیر د یوې کجورې نه. یو ونه ثمر نه ونیولې. رسول الله مبارک فرمیل دا چا حق کړي؟ عمر فاروق سے بھی دا ما. نو بیا رسول الله مبارک په خپلو لاسونو هغه ښه کړ. هغه شرط یې پوره کړ. د قربان 40 اوقیې راباندې لګولې. چا صدقه کې د یوې هګۍ په اندازه سره زر راوړم. رسول الله مبارک خوله کې داخل کړو، شونډې مبارکې پې ومږلې، بیا سلمان ته ورکړې ورشه سلمانه مالک ته دې ووایه د دې نه خپل وطن پوره کا. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی رسول الله مبارک سلمان فارسی سے فرمایي حضور چې کله راله هګۍ راکړه ما خپل مالک ته ویوړه راته وی چې دا خو کمه ده. ما وی ته خپل ټول برابر کا. وی 40 اوقیې ټولې ته برابر که. وی باقي چې کم پاتې هګۍ وه هغه هم 40 اوقیې باقي پاتې وه.
रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द खुली मुबारक कमाल दाओ उलमा द सीरत मुख्तलिफ वाक़िआत लिखली कि दा टोल दरतवे वक्त बिया ढेर निसी अल्लाह मोदी द नबी रे सलातो वस्सलाम दा मोहब्बत ता हयात पूरी नसीब की अल्लाह मु खुशाल का अल्लाह मुदा साई द तकलीफुना दा माली और जानी खिदमतुना अखबल दरबार के कबूल और मंजूर का वाफिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। या रिवायत के राजी हुजूर फरमाई या अबा हुरैरा तो चिखपल कोरनई त द मुस हुक्म के अल्लाह बा दास रिज़्क तर की द दास तरफ ना इस्ताब गुमान दिल माजी चे दा चे मुज न के दा रिज़्क संगई रिज़्क कमाई देर करा तमंग त मलगरी राशि वे माता कार न पैदा की देर कर्जदार या दा मुज न कई या ये बचे मुज न कई या ये खजा मुज न कई या ये पकूर के दिल मासा है यो दिल मासा चे पकूर की तंगी अल्लाह पर दे टोल कोर रहा हुए जमंग द जमानी जवानान वाला कान दाद सार मुज न कई नो प्लारान एम खफाई और मोरगान एम खफाई कमाल डेर भी ख्वाला पे दा जिंदगी रा तंग करे नो दासी बच्चे ची दे कोर के पैदाशी दा बन परे करे रसूलुल्लाह मुबारक बाज उलमा वही मसलुल मुसल्ली मिस्लु ताजिर द मुस्कउन की मिसाल द ताजिर दे ला यहसिल लहु रिब्हु हत्ता यखलस लहु रअसुल माल वकज़ालिक अल मुसल्ली ला तुक़बल लहु नाफिलतुन हत्ता युअद्दिल फरीज़ा। ताजिर सड़ी त गटा कल मिलावी जे दे खपल सरमाया बंद की करा खपल रुपई खर्च की रअसुल माल बिया ورته ګټه ورکړي عمده سے هو ګټه نه پیدا کړي داسې پوسټون کې چې فرض صحیح نه کوي او د نفل کوي نو د نفل ثواب الله نه ورکړي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به فرمایل چې کله به د منځ وخت راغی فرمایل به قوموا الی نارکم اے د الله بندگان واغه اور تپور تشي التي اوقدتموها کم اور مچه بلکړه د ځانتا د بدو اعمال په وجه هغه مړ کوي فاطفئوها هغه مړ کوي په مزبانه نو تاسو دی الله او ساتي بد اعمال سره سړی ته اور په جهنم کې بلیږي مس کې بیا کمال دار چې هغه د جهنم اور تا ته مړ کوي نو الله مو دې د منس ادا کول او هغې سره محبت نصیب کی کوشش کوئ چې منس در نه پاتې نشي هر دنیا چې هر نقصان مو کو دا دومره خطرناک نه دی څومره د منس پرېښودل دي دا یو اهمترین عبادت دی الله دې زموږ او ستاسو نصیب کی نبی علیہ السلام فرمائی من ترک صلاة متعمدا فقد کفر چاچے قصدن اس پر خون دے کافر امام شافعی رحمہ اللہ دی حدیث پر ظاہر بانے عمل کئی وی چاچے منزو کو نو یقیناً کافر زمان دا استاسو دا مسلک امام وائینا قصدن چی چامنس پریخو او مقصود دی منس تسفک قتل نو دے دا منزنا منکر نہ دے نو کافر نہ دے خو کفر تا نزدې شو رسول الله مبارک ورته ځکه کافر ویلی دي چې دا مسئله ده ما یقرب من الشیء یأخذ حکمه دا قانون دی چې څوک یو څیز ته نږدې شي د هغه نږدې والا شي حکم دی اخلي نو کفر نه دی خو کفر ته نږدې شي اقارب ان ينخلع عن الایمان قریبه ده چې دنه د ایمان هغه رسي الله مو دې وسات دومره خطرناک عمل 12 نمبر روایت دا د ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت امام احمد رحمہ اللہ امام بہقی رحمہ اللہ دا دی حدیث روایت کرے نبی علیہ السلام فرمائی من ترک صلاة متعمدہ چاچے قصدن منز پریخو
وقد برئ من ذمة محمد علیه السلام. رسول الله مبارک د وعدین او د ذمین دین خلاص. معنا دا ده چې رسول الله مبارک کبه دعاګانې امت ته کړي او کم سفارسونه به کوي دا به دته نه پیژني. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمای من توضأ فاحسن وضوءه، چا چې اودس وکړ او اودس یې ښه وکړ ثم خرج عامدا الى الصلاه، بیا کور کې اودس وکړ بیا روان شو د مونځ قصد کوي. دلته به درته یو مسله وکړه، دا جوماتونو کې کم چې د اودسونو ځایونه دا مسافرو دپاره دي، د چا چې کور نږدې نه دی، د کمو ملګرو چې کورونه نږدې دي او دغې کلي کې اوسېږي، افضله دا ده چې کور کې به اودس کې چې اودس دې وکړه نو بیا به جومات ته را روانېږي. موږ او تاسو اکثر د کور نه چې راوځو بیا اودس بیا جومات کې اودس کوو. څومره روایات چې د جومات په تک کې راغلي دي زما د علم موافق ټولو روایاتو کې دا دي چې په کور کې به اودس کې او با اودسه به جومات ته راسي. جومات وی چې د کم د اودس بمبې لګېدلي دي او لوکي دي دا د مسافرو دپاره دي، یا هغه خلک چې کورونه لري دي کور ته د اودس دپاره نشي تللی، عذر ورته پیښ شو، عام خلک به داسې نه کوي. دې روایت کې هم دا دي من توضأ فاحسن وضوءه، چا چې اودس وکړه اودس یې ښه اودس وکړه. ښه اودس دا معنه چې هر اندام یې ښه ووینځه. یو جمعه که درته یادېږي ما درته ښه اودس ویلی مو، بیا ځان ته یاد کړه. ثم خرج و بیا وځي عامدا الى الصلاة، قصد کوونکی لمونځ ته فانه فی صلاة. ابو هریره فرمایي دی په لمونځ کې شامل دی. لمونځ کوونکي باندې چې کم احسانات الله کوي په دې کوي. ما کان یعمد الى الصلاة، څومره چې دی د لمونځ په قصد کې لګیا دی وانه یکتب له، دته لیکلی شي باحدى خطوتیه حسنه، چې قدم راخلي قدم کې سړی یو پښه مخکې کوي بله وروستو کوي نو په یو قدم ورته یو نیکي الله لیکي. وتمحى عنه بالاخرى، او دی بل قدم باندې ورته خدای پاک ګناه معاف کوي. سیئه فاذا سمع احدکم الاقامه، هر کله چې ثواب دومره ډیر دی چې د کور نه را روانېږي او په یو قدم درته الله ګناه معاف کوي، نیکي درته لیکي. نو حضرت ابو هریره فرمایي چې یو له تاسو نه اقامت واورئ اذان، فلا ینبغي، بیا مناسب نه دی ان یتأخره چې دی د کور کې وروسته پاتې شي. فان اعظمکم اجرا ابعدکم دارا، تاسو کې ډیر اجر الله هغه چاته ورکوي چې د جومات نه کور ډیر لري. چې د جومات ته مو کور لري نو قدمونه به ډیر راسه. صحابه رسول الله مبارک ته راغله وی قربان که مو خوښی موږ به دا کورونه د مسجد نبوي ته نږدې راوړو. حضور ورته وفرمیل ولې؟ وی کورونه مو د جومات نه لرې دي. رسول الله مبارک فرمایي مې را نږدې کوئ قدمونه به ډېر اخلی. نو چې د چا کور لرې دی او اذان واوري دی دې را روان شي ډېر قدمونه به اخلي، په هر قدم په الله نیکي ورته لیکي او ګناه به ورته ورکوي. قالو لما یا ابا، ورسې مې پوښتنه کې قربان چې د چا کور لري نو دی به د اذان د اورېدلو نه پس زر را روانېږي. ولې؟ قال من اجل کثرت الخطا، د دې وجې نه به دی را روانېږي چې ډېر قدمونه والي، وخت به یې ډېر تېرېږي، الله به ورته ډېر ګناهونه معاف کوي او ډېرې نیکۍ به ورته لیکي. یو روایت کې راغلی دي
इन अव्वल मा यंजुरु फीहि मिन अमलिल अब्द इन अव्वल मा युनज़रु फी। क़यामत पे मैदान की च मोमिन रवान शी او دته नेकई عمل نامه ورکړی شي او بیا ملائک د عمل نامه ګوري، نو اول به پکې څه شی ګوري؟ اول یوم القیامت الصلاة، د باول مزګو نو فإن وجدت طامة قبلت منه وسائر عمله، که منځ پکې صحیح الله ورته منظم قبول کی او ټول اعمال قبول، وإن وجدت ناقصة او که منځ پکې بیکار او عمل نامه کې او که منځ دې صحیح نه نو ردت علیه، منځ به ورته واپس شي، دا د کار نه دی. وسائر عمله، یوازې منځ نه، هغه ټولې نیکۍ به الله درته رسو. یو روایت کې راځي حضور فرمایي یا ابا هریره مر اهلک بالصلاة. ابو هریره خپلې کورنۍ ته د مونځ حکم وکړه، فإن الله یأتیک بالرزق من حیث لا تحتسب. ته چې خپلې کورنۍ ته د مونځ حکم کې، الله به داسې رزق درکړي د داسې طرف نه ستا به ګمان. بیا په منځونو کې د ټولو نه اعلی مرتبه د فرض مونځ ده. فرض مونځ باندې چې الله پاک کم اجر او ثواب مسلمان ته ورکوي، بیا دومره په نفلو نه ورکوي. زمونږ اکثر ملګري مسلمانان فرض مونځ ډیر احتیاط سره نه کوي، ډیر خیال نه ساتي، خو نفل مونځ کې ډیره خواري کوي او هغې ته ډیر اهمیت ورکوي. دا صحیح نه ده. فرض د ټولو نه اعلی دی. د فرض و ثواب هم ډیر دی او د فرض و سزا و عذاب هم ډیر دی چې چا فرض باندې راتګ ونه کو. تاسو ته ما مخکې جمعو کې ویلیو، فرض د الله جل جلاله قطعی حکم دے، مسلمان ته بی د عذر نه د پرېښودلو اختیار نشته. ای پرېښو الله پاک ورته ډېره سزا ورکوي، او که یې وکړو نو په فرضو باندې الله پاک مسلمان ته دومره ثواب ورکوي. د ټول عمر دې نفلي عباداتو کې نو د فرض ثواب ته ثواب نه رسی. نو نن زمونږ او ستاسو د مسئلې موضوع ده د فرض مونځ فضیلت. څوک چې فرض مونځ صحیح کوي، الله پاک ورته څومره اجر ورکوي، او چې صحیح نه کوي نو د هغې څومره سزا ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي پنځه منځونه دي الله پاک په بندگانو فرض کړي دي. چا چې په دې پنځو منځونو راتګ وکړه، معنا پنځه منځونه ادا کړه او د دې منځونو نه یو منځ هم ضایع نه کړه، ضایع یې نه کړه د دې وجې نه چې دې پنځو منځونو ته یا د پنځو منځونو حق ته سپک ګوري. یو انسان عاجزه دی، یو غلطی ترې نه وشي په سهوه، هغه نه دی د منځ د استخفاف او د سپکوالي په وجه یې ضایع نه کي، د هغې حق پرې نه دی. نبی علیہ السلام فرمائی کان له عند الله عهد، د دپاره د الله سره کلکه وعده ده
ان يدخله الجنه چې دی به جنت ته داخله. نو د منځونو ثواب او بدله جنت ته. څوک فرض مونځ کوي الله د الله ورسره کلکه وعده ده چې زه به تا جنت ته داخل. او چا چې په دې پنځو منځونو راتګ ونه کو، حق یې ادا نه کو، نو د الله سره یې دغه وعده بیا نشته. بیا د الله خوښه ده که عذاب ورکوي، او د الله خوښه ده که معاف کوي او جنت ته داخلوي. خدای یقیني طور باندې جنتی نه دی. نو د فرض مونځ مرتبه څومره لوړه ده؟ فرض مونځ چې صحیح کې د الله د سره کلکه وعده ده چې جنت ته به داخلو. دا حدیث امام ابو داود رحمه الله و سنن ابی داود کے ذکر کرے، اور راوی دے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ. دیم روایت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی، دادا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے اور مسلم شریف کے راغلے. نبی علیہ السلام فرمائی د پینزو منزونو مثال دا پشان د یو نهر د یو ویلی دی. دا ویلا او دا نهر د خوږو اوبونه ستاسو د یو نفر د کور مخې ته دا ویله تیره شوي. پنځه منځونه داسې دي لکه یو ویله چې د یو مسلمان د کور مخې ته تیری. دی پکې هره ورځ پنځه کرته لامبي. صحابو ته فرمایي و صحابو تاسو څه فکر لرئ دغه سړی په دې پاکو رڼو اوبو کې هره ورځ پنځه کرته لامبي، نو د ده د وجود چې کومه خیره نیولې ده دا به پاتې شي؟ صحابه ورته وفرمیل قربان نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دغسې دا پنځه منځونه ګناهونه داسې لرې کوي لکه دغه نهر چې خیرې لرې کوي. مسلمان پنځه وخته مونځ کوي، د ده وجود باندې الله ګناه نه پرېږدي، ټول ګناهونه ورته معاف کوي. نو دویم انعام د مونځ هغه د ګناه معاف کېدل دي. مونږ او تاسو انسانان یو، غلطي رانه کېږي، ګناهونه رانه کېږي، دا بیا جمع کېږي. علما وایي لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى. وړي ګناه ته سپک مه ګوره، دا چې څومره غټ غرونه دي دا د وړو شګو نه جوړ دي. ته به خبر نه یې او ډېر ګناهونه به دې جمع شوي او غر به دې جوړي. نو د پنځو منځونو کمال دا دی، سهار نه ماسپښینه پورې ته څومره ګناهونه درنه وشو واړه، ماسپښین مونځ چې دی وکړو ټول درته معاف. ماسپښین نه مازدیګره پورې چې څومره ګناه درنه وشوه او مازدیګر مونځ دې وکړ ټول درته معاف. مازدیګر نه ماښامه پورې چې څومره ګناهونه وشو ماښام مونځ دې وکړه معاف. ماښام نه ماخستنه پورې ماخستن مونځ دې وکړه معاف.
ماخستن نصارى پورې اوسار مونږ دیو کما نبدأ بإنعام دا درم روایت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے داد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے اور مسلم شریف دا حدیث کتاب دے اغی کے راغلے نبی علیہ السلام فرمائی ان الصلوات کفارۃ لما بینہن منزونه چې دي دا ریشون کې د هغه ګناهونو دي چې د دې منزونو په دې منځ کې کېږي. په دې روایت کې یو شرط دی مجتنبت الکبائر دا منزونه دا منځ کې ګناهونه معاف کوي هغه صورت کې چې دا مسلمان د غټې ګناه نه ځان وساتي که غټ گناہونو نزان نساتی بے دا واړه گناہونه نه معاف کیږي. قرآن کریم کې مراغلی دی ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اے زما بندگانو که غټ گناہونه مو پریخو دا واړه گناہونه به درته زه معاف کم. الله مو د غټو گناہونو نه وساتي. غټ گناهونه کوم دي او واړه کم دي دا درته بیا یو جمعه وایو. څلورم نمبر روایت دا د سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نا مرسل روایت راغلے. امام مالک رحمہ اللہ اخپل کتاب او عطا کے ذکر کرے فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی بیننا وبین المنافقین شہود العتمۃ والصبح لا یستطیعونہما. رسول اللہ مبارک فرمائیں زمنگ او د منافقان و میس کے فرق دا د ماخستن او د سار په منځ کې. منافق ته الله پاک دا طاقت نه ورکوي چې دی د ماخستن جمع تراشي او د سار، او مومن مخلص هغه ته الله پاک دا توفیق ورکوي. یو عذر دی یو سړی سپینګیری دی کمزور دی مریض دی یا د دشمن ډار دی دا ډېرې خټې دي یا ډېره تیاره ده هغه که ماخستن مونځ او سهار ته نه راځي نو خیر دی دی منافق نه دی. خو چې رڼا هم ده او ځوان هم دی او صحت هم دی او بیا هم نه راځي رسول اللہ مبارک فرمائی دے بیا دا منافقانو پا صف کے دے. منافق سڑی تا اللہ دا ماخستن او دا سات دا مز توفیق نوات. پینزپ روایت تھے جدا امام بیہقی رحمہ اللہ د دې روایت کړه د عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت. نبی علیہ السلام فرمائی الصلاۃ عماد الدین مز د دین ستن دا دین په دې ستن ولاړ دی. ومن ترکها فقد هدم الدین چا چې موږ پرې خو دین وران. مسلمان د دین ولاړېدل او د دین قوام دا په موږ دی.
مسلمان به د مونځ نه پیژني چې دا مسلمان. روژه دا یو پټ شی، زکات پټ شی، حج هم پټ دی ځکه نه معلومیږي چې د باندې حج فرض دی که نه. عام مسلمانانو ته چې د یو مسلمان معلومات کیږي دا د مونځ نه، چې مونځ کوي نو دی مسلمان، او چې مونځ نه کوي نو مونږ خو د چا د زړه نه یو خبر، نو دین یې وران دی. شپږم روایت دا د حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے، اور امام طبرانی رحمہ اللہ اخبل کتاب معجم الاوسط آگے کی روایت کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من لقی اللہ وهو مطیع للصلاة، څوک چې په ورځ د قیامت کې د الله سره ملاقات وکړي خو د دنیا کې مونځ ضایع کړی، مونځ یې نه یې کړی، لم یعبأ الله بشیء من حسناته، د ده چې څومره نیکۍ دي د مونځ نه غیر، الله د ده د نیکیو هېڅ پروا نه کوي او نه ورته ګوري. دا نورو نیکۍ د مونځ نه لاندې دي. یو سړی مونځ نه کوي دی وایي زه سخي یم، زه ذاکر یم، زه درود شریف وایم، زه روژې کوم، زه مسلمان سره ښه کوم، خو د مونځ لحاظ نه ساتي. په ورځ د قیامت کې چې دغه سړی د الله سره ملاقات وکړي او د ده مونځ ضایع نو الله د ده نیکیو ته نه ګوري، مونځ دې ضایع کړی. وم نمبر روایت دا د حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے، اور بخاری شریف اور مسلم شریف دواړو کې دے فرمائی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے چا پختنه وکړه قربان ای الاعمال افضل، فعملونو کی کم یو عمل افضل دے، مسلمان چې کم عملو کی نو ډېر ثواب دے پټ. نبی علیہ السلام فرمائل الصلاة لمواقیتها، منځونه په خپل وخت. اسلام په ټولو اعمالو کې بهترین عمل دا دی چې په خپل وخت مونځ کوي. اتم نمبر روایت دا د عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت او د حدیث یو کتاب دے صحیح ابن حبان، صحیح ابن حبان هغې کې د دې روایت راغلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من حافظ علی الخمس بإكمال طهورها ومواقيتها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة ومن ضيعها حشر مع فرعون وهامان. نبی علیہ السلام فرمائی چاچی په پنځو منځونو حفاظت وکړه او داسې ښه وکړه او په خپل وخت په ورځ د قیامت کې به دا مونځ د ده دپاره رڼا وي. پولیس صراط باندې چې تېرېږي پولیس صراط تیاره دی، مومنانو نه به مخکې رڼا را روه، دا رڼا به د مونځ وي نو دا به د دپاره رڼا وي
او دلیل بی اور از د قیامت چې جنت ته داخلیږي نو د سره به دا دلیلی او حضور فرمایي ومن ضیعها دا چې دا ضایع کړ د مونځ لحاظ یې ونه کړ حشر مع فرعون و هامان ورځ د قیامت کې به دی د فرعون سره راپورته کیږي او د فرعون د وزیر حامان سره الله مو دې وساتي مونځ نه کولو دومره سزا ده چې الله دې د مسلمانانو په صف کې هم نه پرېږدي مسلمانان څه کوي چې د عامو کافرانو په صف کې نه بلکې د فرعون سره به راپورته کیږي او د حامان سره نو مونځ نه کولو دومره خطرناکه سزا ده نهم نمبر حدیث دا د حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دا حدیث یو کتاب دے مسند ابی داود الطیالیسی اگے کی دا روایت ہے نبی علیہ السلام فرمائی مفتاح الجنت الصلاة دا جنت کیلی چه دا دا مز جنت دروازہ بند دا لب دے ورطا چې د چا دا ارمانی جنت ته داخل سم خو کلب په خلاص ہے کلب په کلی خلاصیږي او د جنت کلی چې ده نو دا مز دی نو که مز د سره د جنت دروازه به درته خلاصیږي او که مز د سره نه بیا به د جنت دروازه نه خلاص لسم نمبر روایت دا دا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے اور امام طبرانی رحمہ اللہ اور امام حاکم رحمہ اللہ دا پخپلو کتابونو کی ذکر کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی مفترض اللہ علی خلقہ بعد التوحید احب الیہ من الصلاۃ اللہ پاک نے فرض کرے پخپل مخلوق باندې د توحید نه بعد ډیر ګران ورته د مونځ د الله د وحدانیت منلو نه بعد اللہ تا دا ټولو نه محبوب ترین سے اغا مونځ دی حضور فرمائے ولو کان شیء احب الیہ منها کہ اللہ تا دا توحید نه بعد د مونځ نه محبوب شوی لتعبد به ملائکته نو ملائکو با اغا عبادت کرے ملائک یواسی منس کئے فمنهم راکع بعض ملائکی داسی تی رکوع کا ان کی دی ومنهم ساجد ومنهم قائم ومنهم قاعد بعض ملائکی پر رکوع دی بعض ملائکی چی دی پر سجدہ دی بعض ملائکی پر قیام دی بعض پا قیدہ دی ملائک چې د الله عبادت کوي نو مونځ کوي نو که د مونځ نه الله ته بل محبوب شوی ملائکو ته به ویلي وی چې فلانی عبادت کوي نو چې د مونځ حکم یې ورته کړی معلومیږي دا چې الله ته د مونځ نه ګران شي یولسم نمبر دا د حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے او دا حدیث یو کتاب دے مسند بزار وخوا شل جلد آگے کی دا روایت